أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون سورة بقرہ آیت نمبر 116 او 117 کی پدې دوه آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د یو اعتراض د یو شبهه داغي جواب کوي. هغه اعتراض ذکر کیږي، هغه شبهه ذکر کیږي او بیا داغي جوابونه، پنځه جوابونه الله تبارک وتعالى د دې اعتراض او د دې شبهه کوي. او دا اصل کې شپږمه شبهه دا او شپږم اعتراض دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې شوی دی. دغه قل من کان عدو لجبريل نه د دې سوره بقره آیت نمبر 97 نه الله تبارک وتعالى هغه اعتراضات هغه شبهات چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت او پیغمبري باندې راتله يهوديانو کړیو کافرانو کړیو هغه ذکر کول او داغي جوابونه. نو مخکې پنځه ذکر شیو، پنځه اعتراضونه او داغي جوابونه. د شپږم اعتراض دی. اعتراض داو چې دیوی الله رب العالمین ځان لا بچی نیولې دی، نیازولې نیولې دی، بچی نیولې دی. لکه عزیر علیه السلام تبا يهوديانو ویل چې دا د الله رب العالمین زوی دی. يهوديانو به ویل وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى دا بیان کړلی وقالت اليهود عزیر ابن الله. يهوديانو بویل عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، او نصارو عیسایانو بویل چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نو مشرکین راولګید او غویل الملائکه بنات الله، ملائک د الله لونه دي. نو دیو الله رب العالمین پبارک دا بد خبرې کولی چې الله ځان لزوی نیولې دی. نو الله تبارک وتعالى دا جوابونه کوي. یو جواب په دې سره شي سبحانه. ګور دی واغه اعتراض پدې کې دی وقالو اتخذ الله ولد، وای چې نیولې دی الله تعالی ځان لره بچي. نو یو جواب سبحانه، الله تعالی د بچینا او د اولاد نه پاک دی. دویم جواب بل له ما فی السماوات والارض، دا ټول چې سدي په اسمانونو کې او په ځمکو کې د الله په اختیار کې دي. او دریم جواب کل له قانتون، دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي. او څلورم جواب بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکو دی. پنځم جواب وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، چې کله د یو کار فیصله وکړي نو هغې ته وایي موجود شه، نو هغه موجود شي. نو په دې دوه آیاتونو کې دغه شپږم اعتراض او د هغې جوابونه. الله وایي وقالوا اتخذ الله، وقالو او وای دیو اتخذ الله چې نیولې دی الله تعالی ولدن بچه. سبحانه پاک دی الله تعالی د دې خبرونه. سبحانه پاک دی الله تعالی د بچینا او د اولاد نه، د نیازولی نه دین الله پاک دی. بل له بلکې خاص د دې الله تعالی د پاره دی ما فی السماوات، هغه څه چې په اسمانونو کې دي، والارض او هغه چې په ځمکه کې دي. کل له دا ټول له دی الله تعالی ته قانتون تابعداري کوونکي دي. کل ټول له یوازې دی الله تعالی ته قانتون تابعداري کوونکي دي. بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکي د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې دی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا او کله چې فیصله وکړي د یو کار، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نو یقینا د الله تعالی وای هغه ته کن شا فیکون نو هغه وشي. کن شا فیکون نو هغه وشي. الله تبارک وتعالی لفظ د کن ته هم محتاج نه دی. دا کن ویلو تم ضرورت نشته چې موجود شه. خدا الله رب العالمین چې اراده وکړي یو کار ته نو بس هغه کار وشي په خپله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. دا اوس بل اعتراض اوم اعتراض دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت او پیغمبري باندې کافرانو کړو.
وم شبهه وم اعتراض او داغي جواب. اعتراض دا دی چې ستا پر رسالت او پیغمبرۍ باندې دی او په صداقت دی الله رب العالمین مونږ سره خبرې وکړي، یعنی زمونږ په نوم باندې خط ولې نه رالیږي چې دا مې درولېږو نو وی منئ، او دغه شانته کې الله رب العالمین مونږ ته ولې نه وایي. پکار دا چې مونږ دغه شان راته ووایي چې دا زما پیغمبر دی. نو د دې دوه جوابونه الله تبارک وتعالی کړي دي دلته. یو جواب فکذلک قال الذین من قبلهم، چې دا د یو زوړ عادت دی، پخوانو هم دا اعتراضونه کړي نو څه پیدا یې ورله نه ورکړي، الټه پې عذاب راغلی. او دویم جواب قد بینا الآیات سره به ذکر شي، خبرو ته څه حاجت دی، د حقانیت دلایل خو راغل دي، خو چې چا کې انابتي او الله چې کوم قانون مقرر کړی دی نو هغه مني، او چې چا کې انابت نه وي نو هغې نه مني او هغې دغه اعتراضونه ټول عمر کوي. الله وقال الذین اوای هغه کسان، وقال الذین اوای هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي، لولا یکلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی، او تأتینا آیا یا ولې نه راځي مونږ ته یو نښه یو معجزه. کذالک دغه شان قال الذین ویلو هغه کسانو من قبلهم چې د دیو نه مخکې وو، مثل قولهم فشان د وینا د دیو باندې، تشابهت یو شان شوي دي قلوبهم د دیو زړونه، قد بینا الآیات یقینا مونږ ښکاره کړي دي نښې او دلایل، لقوم دغه قوم دپاره یوقنون چې یقین کوي، یوقنون چې یقین کوي. کم قوم چې یقین کوي انابت پکې شته نو موږ نښې او معجزې موږ واضحه کړي دي. د دې آیاتونو ترجمه دوباره بیا واورئ. وقالو اتخذ الله، او وایي دیو چې نیولی دی الله تعالی ځان دپاره ولدن بچې، سبحانه پاک دی الله تعالی د اولاد نه، بل له بلکې خاص د دی الله تعالی دپاره دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، والارض او په ځمکه کې دي، کل له ټول یوازې دی الله تعالی ته قانتون تابعداري کوونکي دي. بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې. و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي د یو کار، فانما یقول له نو یقینا د الله تعالی وایي هغه کار ته کن شا فیکون نو هغه وشي. وقال الذین وایي هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي، لولا یکلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی، او تأتینا آیا یا ولې نه راځي مونږ ته یو نښه یو معجزه. کذالک دغه شان قال الذین ویلو هغه کسانو من قبلهم چې د دیو نه مخکې وو، مثل قولهم په شان د وینا د دیو باندې، تشابهت یو شان شوي دي قلوبهم د دیو زړونه، قد بینا الآیات یقینا مونږ ښکاره کړي دي نښې، لقوم یوقنون دا قوم دپاره چې یقین کوي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.